دین اسلام په هر یو حکم کې د رب ذوالجلال حکمتونه او رازونه پټ دي. بیا بعض احکامات داسې دي چې رب ذوالجلال او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه احکامات او رازونه موږ تاسو ته بیان کړي دي، او بعض داسې احکامات دي چې د هغې رازونه مخفي پاتې شوي دي، زموږ په علم کې نه. په دغه احکاماتو سلسله کې یو حکم د ښځو متعلق، هغه حکم د عدت دی چې کله خاوند ښځې ته طلاق ورکي یا ښځه داسې وي چې خاوند یې وفات شي، نو د شریعت د طرف نه به دې ښځه باندې یو وقفه غوندې وخت تېرول چې هغې ته عدت وایي، دا تېرول فرض دی. د عدت اهم مقصد دا دی چې د نسب تحفظ وشي، نسب محفوظ پاتې شي. په نسب متعلق د شریعت انتهایی زور دی. د دې آیاتونو نه به تاسو ته اندازه وشي د نسب په وجه باندې د خانداني زندګۍ دار و مدار دی. کو چرته یو انسان ته د خپل اصل پلار معلومات نه او دته د خپل اصل خاندان معلومات نشته، نو بیا په داسې انسان کې او په حیوان کې هیڅ فرق نشته. حیواناتو ته هم د خپل پلار معلومات نه، د هغې د نسب معلومات نه، د هغې د خاندان معلومات نه. نو د انسان او د حیوان یو وجه فرق دا دی چې دته به خپل اصل پلار معلوم وي، د خاندان به معلوم وي. د دې دپاره شریعت مونږ او تاسو ته یو حکم کړی دی چې کله زنانه طلاق میلاو شو ته یا ته خاوند وفات شو، په دې صورت کې به زنانه عدت تیری، به عدت تیرولو سره به د دې رحم پاک شي، خو د خاوند اول له طرف نه د دې په رحم کې څه ماشوم ټهرو شوي، حمل ټهرو شوي، بم پته ولګي. او کنا حمل نیټو هر شوی، نو کو چرته څه ذرات پکې باقی پاتې وي د اولنی خاوند، نو به په دغه عدت کې دا مکمل صفا شي. د عدت د تیرولو نه پس کو دا د بل خاوند سره بل سړي سره نکاح کوي، نو مکمل پاکه صفا وي، هغه ورسره ازدواجي زندگی قایموي، او د هغه نه بیا حامله کېږي، نو پته به یې لګي چې دکه بچی چې اوس د دې مور په خېټه باندې راغلی دی، دا د دې دویم خاوند نه دی، اولنی خاوند نه دی، نو نسب به محفوظ پاتې شي. په دکه وجه باندې که غور وکړو، یو حکمت ادام دی چې دین عدت تیرولو سره د نکاح عظمت او شرافت معلوم شي. خاوند ته دوباره د رجوع کولو موقع میلو شي. په عدت کې خاوند دوباره رجوع کول شي، کله یو یا دوه طلاق میلو شوي، نو خاوند واپس رجوع کول شي. دکه شان به د عدت کې زنانه ته د مستقبل په باره کې د ښکلي سوچ فکر د پاره موقع میلو شي چې آیا آینده زه د دې عمدې خاوند سره کور جوړ کم او که نه د بل خاوند سره نکاح وکم. دا ډېر حکمتونو باندې د الله دا حکم بنا دی. په دغه نسبت چې وګورو، نو د ښځو احکامات د عدت په اعتبار سره مختلف دي. رب ذوالجلال قرآن عظیم الشان کې فرمایي والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. هغه زنانه چې خاوند ورله